وعنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابو هریرہ سے روایت تا پیغمبر علیہ السلام فرمائی من نفس عن مؤمن کربتن، کوم سړی مسلمان سړی نه تکلیف لري نفس تنفیس لري کولی تیل شي من کرب الدنیا دی دنیا تکلیفو کې تکلیف هغه بچی مصیبت کې و هغه چې کړلو ونه لري کړلو. کربتن کې تنوین دی تقلیل د پاره دی نه وړو تکلیفي که غاټ وي خیر ده. نفس الله عنه کربتن، خدای بونه لوی مصیبت لري کې دی لوندې عظیمتن لیکلی وګوره کربتن عظیمتن د دنیا کې وړه مصیبتونه خلکو نه لري کوازې کې بالا د نه غټ لري کې من کرب یوم القیامت د قیامت دی تکلیفونه مصیبتونه دردونکي غمونه نه. ومن یسر علی معسر، کوم سړی مسلمان سړی بنې ساغه غریب تنگ دستی اسنی وږي سهل لوندې لیکلی یسر الله علیه فی الدنیا والآخره، الله باغه بنې اسنی وکي دنیا کیا آخرت کیا. ومن ستر مسلمن، کوم سړی د مسلمان سړی پردا پټه کړله معنا مخکې د شی ته یو مخې نه ولګې ګنو ته څه اصرار کوي یو مخې حد نه تیریږي انسان کوم زری د بس یوري چې ته غاښولو بس دی په پردا واچوله ستره الله فی الدنیا والآخره، الله تعالی به د سړي باندې هم پرده وچي دنیا او آخرت کې. والله فی عون العبد، او الله تعالی د بنده په مدد کې وي مدد یې کوي. ما کان العبد څومره بنده لګیا وي فی عون اخیه د بل ورور په مدد کې یعنی بل مسلمان سړي مدد کې. ومن سلک طریقا، کوم سړی داسې لیار اختیار کړي داسې ذریعه اختیار کړي داسې شای اختیار کړي چې یلتمس فیه علما څه هغه کې د علم لټوي هغه په ذریعه سره د علم طلب کوي لاندې لیکلي دي یطلبو سهل الله له، خدای به سنوي هغه دپاره بیهي د هغې واجب بنې طریقا الی الجنه جنت ته به لیارو ته سنوي. بیس ومجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، د الله کورونه نه یو کور کې کله څه یو خلک رجامه شي څوک وي هغه څه کله رجامه شي یتلونه کتاب الله دی الله کتاب تلاوت کوي سبق یې ویتدرسونه بینهم خپل منځ کې یو بل ته ورزده کوي رزده کوي تعلیم او تعلم کوي. ایدی په واجب نه الا نزلت علیهم السکینه، په دغو خلکو باندې به سکینت نازلیږي. سکینه لاندې لیکلي سکون القلب و اطمینانه، د زړه سکون او د زړه ولا اطمینان سکینه اندي تیل شي. ایو دات سکینه به نازلیږي و غشیتهم الرحمتو، رحمت به پټي رحمت به په ګیر چبیره تویږي دو باندې ورکې پټ بشي لکه سوس کوږي سړی پټ شي. وحفتهم الملائکه، ګیر چبیره ونه پرشتو ټولګای چول شي پرشتي اسمونه پرې خيږي ونه پوسه. وذکرهم الله، دغه خالص د قرآن کریم تلاوت کوي قرآن کریم ور زده کړه کوي او خپل منځ کې درس تدریس کوي او نسې حدیث او د شی د فقه دي سره تړلي شوندي علوم عربیه نه د دغو خلکو خدای تعالی ذکر کوي فی من پاغه چو کې عنده ساغه الله سره دي څه مننې پرشتو سره دي دوله ذکر کوي. او بل خبره دا کې چې دنیا کې د نسب باندې غویرانه شي سره منسب حسب او چاته اصل شاید عمل صالح کول. ومن بطأ به عمله، کوم سړی عمل دی وجه نه ورسته پاتې شولو یعنی عمل نه کرد لوندې لیکلي که نه. ومن بطأ، کوم سړی سستان پرېږدولو به دغه سړی عمله دی هغه عمل کې خو ورسته پاتې ده نه لم یسرع به نسبه، د دې ولا نسب د مخ ته نشي بتلای په نسب باندې نشي تیزیدای. رواه مسلم. وعنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام فرمایی ان اول الناس یقضى علیه یوم القیامت، قیامت ورځې کوم سړی په باره کې سوال فیصله کیږي دا هغه به دا وي. ابو هریره ولا حدیث ته او دا تاسو به اورېدلي درې کسان دي هغو به جهنم ته بتلای شي لکه هغو کې یو هغه سړی د الله په لارې کې شهید کړی وي ځان خو هغه د وجې نه څه شي دغې جنګېدلې وجې نه ریا ورکې راغلي یا بل څه مطلب دپاره جنګېدلی. همداشته یو سړی د قرآن ورزده کوونکی ده او ښیونکی ده یا د علم ورزده کوونکی نه هغه نه به همدا شی ته تپوس کېږي. درېیم نمبر سخي سړی ده نه هغه به سخاوت مخاوت بل څه نامې دپاره کړي ده چې دا کسان به جهنم ته ځي. هغه په باره کې دا حدیث ته. وعنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اول الناس یقضى علیه یوم القیامه، ټولو نه اول هغه سړی خلکو کې چې هغه کې فیصله کېږي
نمبر 1 رجل هغه سړی ده استشهد شهید شوی لاندې لیکلي قتل فی سبیل الله فأتی به دا بروړل شي للحساب پس لیکلي حساب دپاره فعرفه خدای پاک ور وپېژندي نعمتو خپل نعمتونه سمتوبه نعمته ده نعمت کړه ده فعرفه د بې وپېژندی ذکره لاندې لیکلي څه ذکر وکړي صحیح ده بلکل دا د نعمتونه مو منې کړي وو فقال الله به نه تپوس وکړي ما عملت فی هدي په باره کې تو څه عمل کړی څه ده کړي قال هغه به څه قاتلت فیکه تو دپاره جنګېدل نه خدای پاکه قاتلت فیکه دې ته نه شي څه تو کې جنګېدل نه د فی دې دپاره نه رسي پسې په لیکلي برای رضایتو پسې په لیکلي که نه د تو رضا دپاره جنګېدل نه حتی استشهدتو تر دې پورې چې زه شهید شولم قال الله بوتی کذبت تو درویغ ویلو اختیار نه دي ولکنک قاتلت دې دپاره جنګېدلی لی ان یقال خلک دې ته وایي او ته ویل شي جریء لاندې لیکلي شجاع څه خلک ته تکړه ده بهادر ده مېړنی ده پیاوړه ده فقد قیل دا خبره شوې ده بس تو ته ځای نوم دنیا کې میلو شو ډېره د نور څه غواړي ثم امر به دې خلاف به حکم وشي الله طرف نه فسحب على وجهه پړ مخې به وګرډول شي لکه سړی ګرډول شي بیا مخ یا زخمي کېږي ځمکې بنې خپې نه یې وانیسي ټټار یا زخمي کېږي هر شی زغنو کې څیده شی ته نه دا انده شي وویشتل شي حتی القی فی النار جهنم ته به وچل شي داخل به کړای شي نمبر 2 ورجل هغه کس ته تعلم العلم علم زده کړی علم نن دا قرآن حدیث فقه وغیره علوم عربیه څه د دې سره قرآن فقه حدیث ته مو رسیي کوو دا زده کړي وعلمه بل ته ورخیلی وي وقرأ القرآن قرآن کریم یې له ورخیلی فأوتي به دا بروړل شي فعرفه نعمه خدای پاک به د خپل نعمتونه ور وپېژندي څه پلانکای نعمت مې در کړو د تعلیم مې در کړو علم مې در کړو دام در کړو عام در کړو فعرفها نه ده بیا دویم فعرفها دا به وپېژندي قال الله به نه تپوس کي فما عملت فیها دا وکي تو چې عمل کړه ده قال هغه وایي تعلمت العلم ما علم زده کړو وعلمته نور ته مو ورښیلو وقرأت فیک القرآن تو دپاره مو قرآن کریم تلاوت کولو رضا دپاره ولته مو ورښیلو همداسې علم وغیره قال الله بوتې کذبت دې خبرې کې رښتیونه نه شولې ولکنک تعلمت العلم علم د دې دپاره زده کړو لیقال څه خلک درته یایي او ته ویل شي انک عالم تعلمي ته فاضلې ته داسې اسې وقرأت القرآن قرآن کریم د دې دپاره زده کړی یاد کړو چې لیقال هو قارئ خلک ته قاري او حافظ نه وي فقد قیل د شندو دار سړي ویلو چې حضرت صاحب رمخته شه ال حضرت صاحب مخته شنده چپل خو که پلنکا شه وکاله کجي صاحب پلنکی صاحب ینده شه تجي صاحب دغه حاج دې دپاره کړه چې مو ته خال بیا جي نه یایي او حاج وکړي هغه دپاره دوبې نه رالګي خو مخص ورشي نامه ونه لیکي چونې سره یا رنګ سره بې څه خوند نه کوي د شی د څوک معلوم نه شي بیا څه پیدا ده فقد قیل دې ته ویل شي که نه څه بس تو ته خو دا ټول شونیلی شي دي که نه فقد قیل ته ټول شونیلی شي خلکو ته جین یلو خلکو ته خرین یلو پلانکین یلو ثم امر به به دې خلاف به اډر وشي پس علی وجهه پړ مخې بوتللی شي وبګرډول شي حتی القی فی النار جنت وویشتلی شي نمبر 3 ورجل هغه سړی د وسع الله علیه خدای ورباندې مول کولو کړی کسې لاندې لیکلي کثر ماله خدای مول ډېر وي کړی توسیع وي کړی لوس یا زود وي جیب یا زود وي هر شی سره ډېر وي واعطاه من اصناف المال كله خدای هر قسمه مول ورکړي اصناف المال چې تل شي غومېږي شته هر څه سره ماشاءالله شته پیسې سره شته ځمکه شته کورونه شته مارکیټونه دکانونه شته دي د اصناف المال شي کنه قسمه قسمه شوندي ځنه سړي سره صرف د میکی نور چې سره وانکسي ځنه سړي سره صرف بس یو دکان نور چې وسنه د اصناف المال چې سره شته خدای ورکړي وي فأتي به دا به قیامت ورځې راوړل شي فعرفه نعمه خدای به ته وښیي څو ته دا د نعمت در کړو پلانکا شی مې در کړو پلانکا شی مې در کړو دام در کړو تو فعرفه دا به پېژنې چې بلکل صحیح خبر ته مو ته خدای دا در کړي دا در کړي دا در کړي قال لا بني فما عملت فيها کړي د ورکې څه دي ټیک ته مخته در کړي دوه خپله پیدا وه په تور کې زکات ادا کولو خلکو باندې د پام ساتلو کنت ساتلو چیټ شي د کولو قال دا بوی ما ترکت من سبیل یا خدای مو خیوال یار دی دین نه د پر یخی کنه تو خیب بستو ته خواخه ده اينفق فيها ځکه خرچا وشي الا انفقت فيها لك فغیلاری کې مو خرج کړی دی علم باندې روپۍ لګولي دعوت تبلیغ باندې لګولي جهاد باندې لګولي فقیرانو مسکینانو ته ور کولي لیارم بجوړولي سرک مرک خروش خلکو ته بجوړول هم د شته چوک مصیبات کې گیر شو خبره مو ته حل کوله د ډېری خبرې بوږي قال الله وتی کذب ته د ټول تو درویغ ویلو سید ته د شون خارج کړی دین انکار نشته ولکنک فعلت د ټول شون د دې لپاره ګولې قال خالتي هو جواد
دا سړی سخي و لاندې لیکلي سخي و کریم نه خال د ته چې دا سخي و دا کریم دا ډېر پیاوړی او دا ډېر ښه و دې ماشاءالله ډېر ازاد زړه خدای یې کړی و ډېر ازاد زړه ولو فقط قیل دا شنته ته ټول خلک ویلي هر سړي به ته ویلو که نه هر سړي ته د خبرې کولې ثم امر به دې خلاف به حکم شي فصحب به على وجه دا به پړ مخې جهنم ته وګرړول شي ثم القي في النار به جهنم ته وویشتلی شي رواه مسلم نو دې حدیث کې مو دپاره پیغام څه ده مقصد څه شه ده هر حدیث خپل پیغام ښایي که نه لکه چوک چا ته راشي بیا هغه ته خپل پیغام یې کوي دا حدیث مو ته راغلی دې پیغام دا څه عمل کې مې اخلاص پیدا وکړی که علم کوی خو چې اخلاص نه وي دا د لپاره وبال ونه ګرځي که مال خرج کوي د نیو کې عظیمه شای ده سدی بنې سړی هر څه ته تللی شي دا تو دپاره عذابه ګرځېدی شي ثوابه ګرځېدی شي همدا شی ته کومه بهادرۍ سړی خرج کوي دنیا کې د دنیا کې درې طاقته مو سره دی یا خو مو طاقت خرج کوو زور بدمشۍ کله که ښې لارې کې شي بیا ونه جهاد جوړېږي که بدې لارې کې شي غونډهګردي او بدمشي ونه جوړېږي دویم شی چې شی ده چې دا مول خرج کول دي که ښې لارې کې خرج به خو سخي شي که بدې لارې کې د خرج کړلو بیا به نور څه بلو د نه جوړېږي همدا شی ته بل شاید علم ده که دا د څه کړلو ښې لارې کې د خرج کو علم وتیل شي که به بدې لارې کې خرج کو بیا ته صرف تش معلومات یل شي تش الفاظ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر الاسلام فرمای ان الله لا يقبض العلم انتزاعا الله تعالی د علم به خلقو کو نه داسې نه رخلي سره قبضې کې ونه راکینچي کې انتزاعا کشیدن لاندې لیکلي څه ونه راکینچي کې داسې به نه کې لکه چو سره لوس کې شاعر چیڼې وایي ونه الله به چونه علم داسې نه رخلي چونه یې چیڼ وایي ینتزعه سره چیڼ وایي پر چڼوالي سره د شړي لوس نه شاعر تختول رو بسل شي داسې به نه کوي من العباد د بندګانو نه علم بیا وشتېږي څنګه خلک یې اخر کې به جهل شروع شي علم به وچات شي هغه د تیس ولکه یقبض العلم بقبض العلماء علم به داسې وچات شي څه علما به ټول ختم شي الله تعالی به وفات کړي علما به قتل کړی شي علما به ډېر خال به شهیدون کې ځنه په خپل مرګ لوړ شي ځنه به څنګه شي باسندي دی واجه نه ځنه علما به کیدای شي ځنه سیډونو ته وځي زدو خلکو نه اوس لرې اوسېدل ښه دي خیر ورته نه رسیږي نه جهل به پاتې شي حتی اذا لم یبق عالما تر دې چې یو عالم نشي پاتېدو سره الله پېژندي اتخذ الناس رؤوسا جهالا نه خلک به ځان ته بیا نور کسان را پیدا کوي دا خو ملا ده که نه څه کله یو شاید ته څه پرېږدی بیا هغه ځان ته شاعر بل را پیدا کوي دی چې د خال به شي کې داسې مشران به ځان ته جوړ کړي اتخذ الناس خال به ځان ته جوړ کړي رؤوسا مشران سرداران کارونو چلونکي جهالا څه ډېر زیات جاهل به وي ناپویه به وي فسئلو هغونه تپوس وشي د پلنکۍ مسله څنګه به حل کوو سردار صاحبه نواب صاحبه فافتوا بغیر علم هغه به ځان نه مفتیانه جوړ کړي نه فتوا به ورکوي بغیر د علم نه لاندې شی لیکلي عجابو و حکمو فیصلې به کوي جوابونه به ورکوي بغیر د علم فاضل نه فضلوا خپله خو باسې ګمراه وي و ادولو د کوم کسان ورپسې څه روان دي کشران مشرانو دا به ځان سره ګمراه کوي متفق علیه مختبل الحديث عن شقيق قال كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس ديس كان عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس دي بخالكو تنسيات کولو پاري ملي وريزي بني کسلون لیکلی کنه بالتجديد اي يعظ ذکر تذکیر معنا چو تنسيات کې په كل خميس نار پنځم ورځ پنځشنبه باندې فقال له رجل يسړي وتلس يا ابو عبد الرحمن يا ابو عبد الرحمن دې کنيتو لو وددتم خدا خواخه کنه انك تذكرنا یا ذکرتنا في كل يوم کار ورځې مو د نصيحت کوله دا بخو ذکرتنا في كل يوم قال غل ساما دا خبره خود ټیک ته خبره ده چې ځون بيدور کا اما معنا لتنبيه لاندې لیکلی کنه یعنی په دې پوه شي سړی انه يمنعني سمو د کومه خبره منی کې من ذلک د دغه نصیحتونو نه سوار ورځې لاګیا شنده زه ویل نه کوم هغه ده اما انه ویل شي اني اكره زدا خانه غن ان املک څه تاسو یې مخیره ستړي کا د سینه غون سیمه خارج نصیحت شي بیا سړی ستړيږي
نو دې څه عوام دپاره همدا مساله ده چې هغوی به څه نه کوي بس یو مخې به نه رغه کوي یا کوم سړی د سره مواله نه داسې واده ونه کړي یا د سره ونه لیکي لکه طلبه حضرت دو خاصې برسیار سوتي و ایني اتخولکم بالموعظة زه د تاسو خیال ساتم په دې نصیحت سره لوندې څه لیکلي نگاه داشتم شماره ای تاسو زه خیال ساتلی هوس ساتم یو مخې ته نه لګیا کېږم بیا سړی تنګ شي نن خو به ټیک ته یو مخې وافته نصیحتونه به کړي بیا به لاس ورځي ورک وي انداکاس کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتخولون پیغمبر سم به مدیر پام ساتلو به هادي دغه نصیحت بنی مخافت الصحامه علینا د دې خاطر نه چې ته مو ته ستړي ونه شي مخافت د دې خاطر نه الصحامه علینا چې دې مزلونه را ډاک نشي وشینه یو شی چې یو مخې شي بیا نه سړی زړه رډکیږي لکه یو مخې وا سبزی څه په خوړه نه کې سړی نه زړه رډکیږي چې یو مخې نصیحت ته لګیا کور کې ټیم مانس کې فاصله نه لري کې دینه به سړی زړه رډکیږي وعن انس رضی الله تعالی عنہ قال كان النبي صلی الله علیه وسلم اذا تکلم بکلمه پیغمبر سم دادت چې کله یو خبره به وکړه اعادها ثلاثا درې وری بیا اتیروله خبره حتی تفهم عنه څنګه خبره بسړی و نه ځون پوی کړل دوره به خای بینوله واذا تعالى قوم سکل چوت بیرتللو یا خالق تفسلم عليهم نسلم بسوتا کوله کنه نسلم عليهم ثلاثا درې وری به سلام کول رواه البخاري څنګه درې وری دا د مجلس آداب د لکه راغلی سلام وک السلام علیکم دی ویلو بیا مجلس کی کزونه زوی کی کسون ډیری مانستا سړی ورنوځي هغه باندې سلام وک السلام علیکم بیا څه کله ونه واپس کی چې ستړي ماش خال واپس خلی رخصتي هغه ټیم کیا سلام کیږي السلام علیکم دی تل شدري سلامونه دا مطلب نه چې یو سړی باندې درې وری سلام وک السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم دي څه معنا نه جوړیږي وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم في امر سنت سړی راغله فقال وتير انه ابدع بي ز چې شوای پاتې شوای لوندې لیکلي مانده شده ز پاتې شوای رسره چې نشته فحملني مت شروک سورلې د پاره لکه واس یا غو یا چې وخه فقال ويل ما عندي مسرق چې نشته فقال رجل يسريل يا رسول الله انا ادله زدي سړی ته د سکاس خان کنه على من يحمله سدي ته وسورلې ویرکی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم تندیز نه خبره کس من دل على خير کوم سړی بل سړی د خیر خبره وخی کنه فله مثل اجر فاعله د کون کی ته سوره ثواب مليږي د خیون کتابه مغره ثواب مليږي رواه مسلمون